بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو یو خو موږ د نیډ ارګنایزیشن د سوري لاندې هغه زنانه چې هغوی خپل ستړې د ژوند بیانوي، چاته مسایل وي او چا په دغه ستړو کې خپل بچي کامیاب کړي او په هغې تعلیمونه کړي. نو په دې باندې موږ خبرې ترې کوو. زموږ سره یوه مور موجوده ده، د هغې سره به د هغې د ژوند خبرې کوو. مورې، په ژوند کې کومې ستړې رالې؟ په ژوند کې خو ستړې ډېرې وي، او ټول ژوند په ستړي کې تېر شو. خو خاوند راته بیمار و، 30 کاله مې هغه په شا ګرځوه او علاج به مې وله کودلې ډېرې ډېرې 30 کاله 30 کاله او ډوډۍ به منم په خوله کې ورکوله. دومره لاسو خپو بیا کار پرېښود، زړه پټې خراب وي. دې تاڼۍ د دې خانانو سره ومه او دوی په دې 30 کاله کې مې دوی لم 15 کاله مزدوري د دوی د دې مقبرې وکړه. ویې کوه چې زموږ څه حق یا به درکوو، ستا څه حق یا به دله موږ درکوو. خو نن هغه زه هغه کور نه راویستم، کډی راله را بهر کړه، خو ما ته خپله حق میلاو نه شو. نو یوه ستړې خو مې دا خپل کور و، یوه ستړې مې دغه یو مې بچي واړو نو هغوی سبقونه له دغه تله. په بچو دې څومره سبقونه وي؟ د 14 پاس کړی دی او د 12 پاس کړی، 10 یې ویلې دی خو لکه پاس کړی نه دی پرېښودی. جینکو څومره تعلیمونه کړي؟ 14 دواړو کړی دی او د دې ټولو تا دغه کړي؟ د دې ټولو پالنه او د دوی خدمت او هر څه ما پخپله کړي دي، سره د دې خاوند خدمت هم او د دوی هم، او سره مې ورسره دغه د مزدورۍ دغه هم کوو. خو بس هغوی راله دا دوکه راکړه چې وس راغی او ما ترې تپوس وکړو چې دونه وخت شو مزدوري ما ته نه میلاویږي، تاسو څو پورې به ما ستړي کوئ؟ نو ما ته یې وویل چې وزره کوره ده. تا به دیره ساتله او د دغې خدمت به مې کوو، صفایانې به مې هم کولې او ساتله به مې. لکه داسې ځناور به ورته راله به یې شړل؟ دا ځناور به مې راتله شړل به مې، او هغې ته به مې داسې نورو لکه هسې عام خلک هم داسې غیر خلک چې به راوختې دواړه او یا سونونه به پرېښوده که نه، او دیوال پرې تاو. نو بس تاڼې د لال خانزي وقار او د دې جنید اکبر دلې ده ایم پی ای جنید اکبر چې دی او سر په دغه رورۍ کې شریک دی که نه، او د تاڼې د جلاله د کرنیل صاحب زوی په ایم دې کسونو مې د میجر صاحب زوی دغه سرور و. بس دوی راپسې ونښاته پولیس یې د څوکۍ نه بار راوسجو. دې 13 باندې راله د کډه راویسته. دې کې خو به ډېرې دمکیان درته میلاو شوي؟ دمکیانې سوې زامن دله وژنو، یا به درسره څه چل کو، صبر دې لاله تمام کړی، وځئ که نه وځئ. بیا راته دې خلکو ویل، پولیس هم راته وی راتله وایي وځه له دې ځای نه، وایي هسې نه سبا دله ماشومان خو کړي نو بیا به خپې په ځمکه او په کور به څه وکړي. د بچو سپورټ به درسره و؟ نو د بچو خو راته څه نه وي، هغوی خو وایي چې موږ به سره شرم کوو مه وځه، که وژني م او که پرېږدي م خو نه به وځي. خو ما ورته ویل بچی چې خوږ هم کړي نو بیا به زما له څه خوري. سختې به مې دا ځای ونیسي چې دوی مې دونه خدمت کړی او نن مې په عدالتونو کې او په څوکو کې او په دغه کې به مې راکاږي. نو د دغې مطلب څه شو؟ دا په دې بټخېله کې ډبلې سیرې هغې پسې هم لاړو، نو هغه هم راته چې زما نوکري پرې ماتېږي، که ته وځې نو ښه وی. نو ما هغه ته وویل چې زه به وځم، ته نوکري ما ته ورته راشه، زما را کډه پیس ته راګېله کوو، زه یې ترې نه وباسم چې ستا نوکري پرې ماتېږي او تا په مشکله وي مونتې ده، نو مه وځه، ته نوکرۍ نه ځان مه خرابوه. خو زما کډه راګېله که نه. هغه ما ته وویل چې زما مور یې، که ویل چې خور مې نو خور مې، خو که ته وځې نو ښه وی. او د څوکۍ د دغه هم راته ویل، د پولیسو د اولداران او دغه مرداګانو. او بیا په 400 کې لور ورکول بیا پکې نورې هم داسې ډېرې مسلې رالې؟ هغه خو را باندې داسې رالې چې هغه خو په دغه پړانګار کې دغه سړی و، نو مخرور سړی وایي لور راکړه، نو نه مې ورکوله، نو بیا رانه را وتښتوله. په زبردستۍ د جنګ په هغه کال موږ راغلي، دا واړه وه او قابله خو ونه وې دی په دې جنګ کې خوښه شوې وه؟ نو چې بیا یې هغوی راوسته ما په نکاح وتړه، بیا چا مړ کړو. اوس دې په دې زګېدي چې راوتښتوله بیا خو به ډېر کړېدلې یې که نه؟ نو کړېدل څه چې دغه غوسه خو خدای دې تا ته نه ښایي چې تاسو به پته یې که نه وایي څه خبرې. خو دغه هم په تا تېره شوه؟ دغه په ما تېره شوه او په هغه ناجوړه خاوند مې هم تېره شوه. هغه چېرته داسې تکلیف ته نه و جوړېدلی دی خپل دغې ته د هغې دغه چې زه خپله لور نه شم بچ کولی، یو سړی راځي له کوره رانه په زور لکه سره ملګرتیا هم وه د سره مخکې د دې سړي، خو دغه وخت کې مونږ چې رالو د دوی سره هم پناه چې نه وی تللي چې ښه به هم کړي. خو د لور ژوند بیا څنګه و؟
بس بیا خو ښه و بیا د خو خواښې او د اندروریان د لاسه دا خو د زنانه خوښي وي که نه ژوند خو جینۍ تېروي که نه چې اوس یو سړی په زور راولي په دې معاشره کې داسې خلک ښه چې به زما خوښه شوه نو زه به په هر څنګه چې وسلوم دی جینۍ د هغه قابل هم نه به د بچي په ځای وه خو بس واخېسته هغه څومره عمر بیا هغه خو به زمونږ همزولی سړی و 50 کالو لکه اوس چې بیا نو زه وایم چې 55 کالو سړی و او زما دا لور چې ده د دې وس دا 34 کاله دي که څه وشو او هغه ټیم کې خو کچه ولې چې لکه 14 یې کړی و لا بیا مې وله د بل دغه داخله کوله خو نه شوه 15-14 کاله یاري نه بیا داخلولی هم نه شوه موږ یې پېښور کې داخله وچاړو یو ځای بل ځای چې دی موږ یې که دغه ځای نو هغې تعلیم کو هم پاتې شو ښه قابل او مخکې تللی شو دی دغه پسمرګي زوی وشو شاید مړ شو دا بلې بلې پسمرګي وشو بس هغې د کور نه هغه خواښې راویستې هغه ځمکې کې خرڅې کړې او د کلي مشرانو دې ونیوي هغه کورونه او بس هغوی دغسې راویسته بیا در په در یو ځای بل ګرانو کتونکو دې زنانه 35 سال پورې چې کوم دی د ادیرې یعنې د قبرستان خصمانه وکړه په هغې به ورته دغه ځای خانانو وی چې دې به زه پیسې ورکوم خو هغه پیسې چې کوم دی دې ته میلو نه شو که کور یې ورته بیا دغه کړو هغه کور نه یې راویستل اوس د کرۍ په کور کې اوسېږي ژوند دی ډېر سخت دی داسې زنانه ذاته چې دې مور څونه غمونه زغملي دي د زړه ټوټه لور ترې راتښتوي د کور نه وباسي چې هغې کې خپل ژوند بچي ټول پکې پیدا شي د هغې نه وباسي مزدوري وکړي د هغې پیسې ورنه کړي نو په دې باندې چیف جسټس ته آرمي چیف ته او نګران وزیراعلی ته او آی جي پي ته دا زنانه مطالبه کوي چې زما دا مسله دې حل شي خو څوک د دې زنانه اډرس غواړي عمران خان زه ګیته هم تللی وم بل کلي پروس کلي که کله تللی وم هغه ته مې هلتې دغه کړو خو چا هلتې پرېنښودم او هغه شکایتي دفتر ورته وایي که څه هغې ته ورلم خو بس هغوی مونږ به دې دغه ورسوه د وسه پورې راغې وزیراعلی خو ستا د کلي و که نه نه مونږ نه پېژنو دغه وزیراعلی مونږ د سوات دي دا وسه پورې د ما لیدلی و نه هغه راغلی څه غوا شان سړی دی ځان له ده خانانو کې خو دغه کې همیشه دا پرتې دي سوات پرې خانانو پرې دغه پسې به نه دي فرنګونو پسې دغه پسې ډېره وسه پورې دا تپوس پر هغه کلي کې هم نه دی کړی چې دا څنګه چل دی دا لال خان چې و د پخوا نه دی ښه غټ دغه په دغه ځای کې که نه PA او دا زردالي دوی د دې خوا له راتله مونږ یې خو دې خوا کې مونږ ته چا دا هم نه دي ویلي چې تاسو دلته ناستې څه کوئ څه نه کوئ ښه ووټونه ښه په زبردستۍ ستا پیسې بند دي زما پیسې بندې کړې وې د سره دله درکوم دغه خو ته هم دغه جرګې واخېستې دغه 3 لکه روپۍ راکړې دي څوکۍ والا دا والا یو که واخلئ واخلئ او که نه اخلئ نو مه اخلئ ګرانو کتونکو دا مې ورته یو داسې قصه ده یو زنانه چې کوم دی دا زه به یم چې زمونږ په ملک کې خو همیشه د یهودیانو عیسایانو رواجونه دي هر سړی خپله زبردستي کوي خو ما یې د آرمي چیف ته عاصم منیر ته او دې د کابل د آرمي چیف ته دوی ته مې دا خوښ دی چې زمونږ سره ولې دا ظلم وشو او زه غواړم چې دوی زمونږ تپوس وکړي د عمران خان عمران خان سره جنید اکبر عمران خان د ځان تپوس نشي کولی ستا به څوک یې هغه خپل ځان یې پایار کټ نه کوي دا د کلي خانان چې کوم دي او د کلي وزیراعلی دی د کلي د ګاونډي دی نو چې هغه دې نشي کولی نو هغه پسې به ځي دلته کې مسله دا ده دی خپل سړي ته دا نشي ویلی چې ته زما سړی په دغه ځای ستا حکومت یې ولې تا د هغې ورکر وایي چې زموږ لیډر ډېر ایماندار دی نو په دې صوبه کې خو موږ ژوند کوو که نه دلته خو انصاف موږ ته نه میلاوېږي نو دې تپوس موږ چا نه وړو مه ځوئ انصاف نشته نه په حکومت کې شته نه به دغه کوي مه ځوئ نه بلکل تمه نشته دی خو تمه به د الله نه کوو خو ګرانو کتونکو صرف ما تاسو ته دې زنانه دا سختې ښودلې چې د کابل د آرمي چیف ته مې ځکه ویلي چې هغوی سره د الله نظام دی هغوی په هغې باندې نر خلک د ځوانان دي او هغوی غیرتیان دي هغوی اوسېږي دلته دا څه دي اجراګان حکومت دی کله یو اجرا یو کله بل اجرا اجراګان دي صحیح درته وایم په دې کې دې لاړ شي او که ما وجني نو په ما پسې دې نن راشي په دې کې کم یو سړی صحیح دي چا ته څوک وایي چې دا ولې زما نه زیات نخرې د خلکو سره وشوې زیاتې ورسره وشوې چا د چا تپوس وکړو چا د چا تپوس وکړو دا زنانه دا راوتلې ده میدان ته خو دې دا نن په دې صوبه کې چې کوم دی دونه مایوسه شوه دا کال یې منډې تړي وخلې چې د کابل د مشرانو نه چې کوم دی نو دا غوښتنه کوي نو بل ډېره عجیبه شانتې انصاف خو دلته شته دی نه بې انصافي روانه ده ګرانو کتونکو دا خبرې مرسته شریکولو ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې کړي چې دې زنانو ته انصاف ملي